الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو، نن زه تاسو ته یو بهترینه واقعه هغه بیانوم چې هغه د مور او د پلار، چې هغه واقعه د مور او د زوی متعلق ده او دغه بهترینه واقعه ده. ډیر زیاته حیران کن واقعه ده چې انسان سوچ وکړي، د واقعه ووري او بیا انسان سوچ وکړي، د هغه عقل حیران شي چې دا څنګه عجیبه واقعه شوې ده. نو واقعه داسې ده چې یو کس او د هغه مور بیماره وه او د مور سره به دغه کس ډېره زیاته مینه کوله، محبت به ورسره کولو، او مور یې ډېره سخته بیماره وه. او دغه کس ته ډاکټرانو دا هم ویلو چې ستا د مور زندگی یو ورځ یا دوه ورځې پاتې ده، بس نور ایکسپایر ده، مطلب دا دی چې دا به وفات کیږي. دا کس ډېر زیات خفه و، ډېر زیات غمجن به و چې ګرځېدلو به د به چا خبره تندکونه به یې خوړل، نو هغه تندکونه به د خوړل او خفګان کې به روان و. چې کله به سحر شولو، دا به د مور خواله لاړې، واټ ته به لاړې، ماښام به واپس دا رویستلو، دا به واپس هغه خپل ډیوټۍ ته مطلب لاړې، یعنی مور له به یې څه خوروا مروا څه پیش او ده راوړل او هغه به یې خپلې مور له ورکول، او مور له به یې ډېرې زیاتې دعاګانې غوښتلې، او په کور کې به صرف یو واحد مور او زوی و، بس نور څوک د دوی نه و، نه پلار و نه ورونه و نه خویندې، بس صرف مور او زوی و. نو ډېره زیاته مینه یې ورسره کوله. نو دا کس سحر تللی و، ماښام کور ته واپس راغلی و. بیا چې کله سحر ورتللو مور خواله، نو ځان سره یې څه خوروا یا مطلب شوده اغوستې و، د مور مطابق نرم خوراک یې ځان سره اغوسته. هغه مور ته وروړي، خو چې ګوري پټرول له تو شولو پمپ ته، چې کله پمپ ته تو شولو د پټرول اچول، پټرول یې واچول، دغه ټیم کې په یو سوالګر راغلی، اواز یې وکړو چې د الله په نامه ماته څه راکئ، چې د الله په نامه ماته څه راکئ. خدای پاک جل جلاله قرآن کې فرمایي: واما السائل فلا تنهر، چې کله هم تاسو ته سائل سوالګر راشي نو تاسو هغه مه رټئ، په ښې طریقې سره هغه رخصت کوئ، څه ورله ورکئ، که نه ورکوئ معاف که کاکا، معاف که لالا، معاف که عادي، داسې الفاظو سره هغوی رخصتوئ، هغوی ته سختې خبرې مه کوئ، ځکه خدای پاک قرآن کې منع فرمایلې ده: واما السائل فلا تنهر، سائل تاسو مه رټئ، سوالګر مه رټئ. نو سوالګر راغلی، دنه سوال وکړلو: زم وږی، زما بچیم نهر دي، کور کې څه درک نه لګي. دا کس وایي چې زه راشه صدقه به وکړم د خپلې والدې صاحبې پسې، چې خدای پاک مې والدې صاحبې له روغ صحت ورکړي. چې کله دغه انسان دغه زوی صدقه وکړله، سوالګر له سوال مطابق څه ورکړل، نو دغه سوالګر ته وایي چې لږ دې خوا راشه، ورته وایي چې صدقه به لږه درکړمه، نوره به هم درکړمه، خو زما والدې صاحبې ته دعا وکړه، زما مور ته دعا وکړه چې الله ورله صحت ورکړي. دغه سوالګر ورته دعا وکړله، د زړه نه یې ورته دعا وکړله. چې ګوري سحر وختي دی، لاړې اسپتال ته ورسېدلو، خپل واټ کې خپل بیډ باندې خپله مور ګوري، مور یې نه وه. الله الله، حیران پاتې شولو، او زما مور وفات شوې ده. هغه ډاکټرانو یا د چیک اف دپاره وړې ده، یا د مطلب جین کړې ده چېرته خپل کور دپاره چې دا ورسوئ کور ته. حیران پاتې شولو، مور مې څه شوه، مور مې څه شوه، ګبراو شولو ډېر زیاته. خو لیکن ډاکټرانو پسې منډې وهي، زما مور چېرته ده، زما مور څه شوله، زما مور کوم ځای کې ده، خو بیډ کې نشته دی. ډاکټرانو ورته وایي چې لږ
حوصله وکړه لږه حوصله وکړه. هغه وایي زما مور چېرته ده؟ دا ورته وایي چې لږه حوصله وکړه تا ته کیسه بیانومه. چې کله ورته دا کیسه ډاکټران شروع کوي ورته وایي چې مبارک دې شه. ورته وایي چې د څه مبارکي ماته راکې؟ زما مور څه شوله؟ ورته وایي چې کیسه واوره ستا مور خدای پاک جل جلاله بیګا په یو شپه کې هغه جوړه کړې ده. سبحان الله. ورته وایي چې ستا مور پلانی ځای کې د هلته ورشه مبارکي ورته ورکړله. چې کله دا مور ته ورغلې غاړه یې ورکړله. مور نه تپوس کوي چې ای مورې دا څه کیسه ده؟ دا زه څه وینم؟ دا خوب دی که رښتیا دي؟ مور ورته وایي چې نه بچې دا رښتیا دي. زه خدای پاک جل جلاله جوړه کړلم. څنګه یې جوړه کړلې؟ ما بیګا خوب ولیدلو. په هغه خوب کې راته ته راته رامخامخ شولې او ستا هغه صدقه چې کومه تا صدقه کړې ده هغه صدقه راته رامخامخ شوله. د هغې صدقې په برکت باندې زه د کټ نه چې هغه صدقه تا کله ورکړله زه ورو د کټ نه راکوشم. چې پېشمني ټیم شولو زه کېناستم. چې د سهار ټیم شولو د مانځه ټیم شولو خپې مې راښکته کړلې او کټ نه راکوشم او روغه رمټه ګرځېدلم. نو صدقه یې وکړله. د هغې صدقې په بدل کې خدای پاک جل جلاله د ده مور له دوباره بیا زندګي ورکړله. الله جل جلاله دې وکړي چې مونږ د خپل والدینو سره دغسې محبت وساتو. الله جل جلاله دې مونږ ټول مسلمانان د خپل والدینو دپاره هغه بهترین بوزغلې وګرځوي چې د هغوی دپاره مونږ خدمت وکړو. که هغه شپه او که ورځې او که اسپتال او که دشت او بیابان او که هر ځای کې چې د خپل والدینو خدمت وکړو. خدای پاک جل جلاله دې اسو خبرې خپل دربار قبول او منظور کړي. وما توفیقي الا بالله.